پلاټونو باره کې عزتمندو خلک تپوس کوي چې د کم پلاټ زکات شته او د کم پلاټ نشته، یا کم کور یا کم دکان. پلاټونه عزتمندو دا یاد لري 3 قسمه پلاټونه وي، یا په 3 نیتونو باندې اغستلی شوي پلاټونه وي. یو هغه پلاټ وي چې انسان د خرڅولو دپاره اغستی وي، لکه پراپرټۍ والا سر پلاټونه وي، یا بعضې کس دی د پراپرټۍ کاروبار کې کورونه پلاټونه الي او خرڅوي. نو داسې سیس تجارتي مال کې داخل دی، کې هر حال کې زکاتي چې کال تیر شي او د مارکیټ ویلیو د مارکیټ ریټ مطابق به ته زکات ورکې. داسې نه چې تا په 10 لکه اغستی دی اوس د کروڑ روپو دی او ته دا خو د 10 لکو روپو دی، نو چې څوک یې دنه په 11 زرې بیا نه ورکوي دا خو د کروڑ روپو دی، نو تا سره کروڑ روپۍ پرتې دي، داسې دي، د هغې زکات به ورکې او هر کال به ورکې. نو چې کوم پلاټ تا د خرڅولو په نیت باندې اغستی وي هغې کې زکات هر حال کې وي. دویم نمبر پلاټ هغه وي چې د دکان جوړولو دپاره چا اغستی، چې دکانونه به پې جوړوما یا د کرایه کور به پې جوړوما، نو په دې پلاټ کې او په دې جایداد کې به زکات د هغې په ذات کې نه وي. که د هغې نه کومې پیسې راځي او تا سره جمع کېږي کرایه، نو هغې کې به زکات وي. دریم قسم هغه پلاټ وي چې تا د کور جوړولو دپاره اغستی دی، هغې کې هم زکات نشته، تا ته الله دا معاف کړي دي، دا ستا د استوګنې ځای دی، د اوسېدلو ځای دی، د سر سوری دی، خیر دی مه ورکوه د دې زکات. تر دې پورې که د یو سړي خپل کور هم شته، 2 کورونه نور دي، د هغې کرایه ولا راځي او په هغې باندې خپل ضرورت پوره کوي، نو 3 کورونه شو بیا هم پې زکات نشته، ځکه هغه د ضرورت پوره کوي. نو دا یاد لرئ. کم سړی د پیسو محفوظولو دپاره بعض وخت کې پلاټ چې دا پیسې مې محفوظ شي، نو دې ته هم تجارت وي، بیا دې کې هم زکات وي.